والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. رسول الله صلى الله عليه وسلم د بعثت چې دا کومه زمانه وه د دې زمانې د حالاتو دوه قسمه پهلوګان یو د دې حالاتو تعلق د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قوم او د علاقې سره دی او بل دا تعلق د ټولې دنیا سره دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په زمانه کې حالات دې ته رسیدلي وو چې د دنیا خلک یو بل پیژندلي دا د ملکونو په منځ کې د غټو غټو ملکونو په منځ کې او د غټو غټو قومونو په منځ کې د سفر او د تجارتونو دا سلسلې شروع شوې. قرآن چې موږ ته څنګه وایي لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت. یو طرف ته د مکې معظمې د دې خلکو د دې قریشیانو تعارف او پیژندلو په خوا شا ملکونو ټولو ملکونو کې شوی وه، شام او بل طرف ته یمن. دا په ظاهر خو دوه ملکونه کې چې یو د دې مکې معظمې نه جنوب طرف ته دی او بل د دې مکې معظمې نه شمال طرف ته دی. شام شمال طرف ته دی، یمن جنوب طرف ته دی. و یمن په حقیقت کې د دې ټول بر صغیر او د بر صغیر نه هغه چې دا څومره علاقې دي دا د دې نقطه اتصال د یمن د خلکو د هندوستان د خلکو سره د بر صغیر د خلکو سره تجارتي کاروباري تعلقات او دوی به په دې لاره باندې راتلل، د طایف په دې لاره باندې به راتلل شام طرف ته او د شام سره د خلکو د یورپ او د مغربي ملکونو د تعلقات. بل طرف ته یمن چې دی دا د حبشې تحت دا نجاشي چې کوم چې بیا وروسته مسلمان شو د نبي علیه الصلوۃ والسلام په خط باندې دا نجاشي په هغه زمانه کې د لوی وسیع حکومت دا یمن د دې صوبه وه. دا کوم ابراهه چې و چې د په دې مکه معظمه باندې چړهایي کړې وه دا په حقیقت کې دی عیسایي و او دا د نجاشي تحت د نجاشي یو قسم د نایب السلطنت د یمن گورنر او یمن د هغې صوبه وه. نو د مکې معظمې د مرکزي حیثیت په دې وجه باندې دنیا ته ښکاره شوی و چې یو خو د مکې معظمې خپلو باشندګانو کاروبار کوو او تجارت یې کوو او د دنیا د مختلفو قومونو نه د روم او د ایران په هغه زمانه کې لوی لوی حکومتونه او حبشه لوی حکومت دا درې په دې دنیا کې په دغه زمانه کې غټ حکومتونه وو. نو د حبشې نه هم خبر و، نبي علیه الصلوۃ والسلام هم ته خبر و او د ځینو خلکو د وینا مطابق د حبشې دا چې کوم بادشاه او نجاشي دا په زمانه کې دلته په دې مکه معظمه کې غلام هم پاتې شوی غلام پاتې شوی دلته یې ګڼې بېزې هم سره ولې دا چاته پته نه وه چې دا څوک دی او د چا زوی دی. د دې وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د ده خوی بوی او عادتونه معلوم وو. نو په دې خوا و شا کې بیا خپلو ملګرو ته وایي چې کله ملګرو باندې سخت او تکلیف راغی نو ورته وایي چې دا نجاشي او دا د حبشې چې کوم بادشاه دی او ملک دی ده سره به تاسو باندې ظلم نه کېږي د ده خوا ولاړ شي او یقینا هغه بیا د هغې پاس او لحاظ هم وساته. نو دا چې کوم نن زمانه کې دا خلک وایي که نه په دې فخر کې چې دا دنیا نه ګلوبل ویلج جوړ شوی دی، یو عالمي کلی ته جوړ شوی دی. دې عالمي کلي د وجې نه ډېر نقصانات او ډېر مصیبتونه هم جوړ شو، د خلکو هغه ازادي هم ختمه شوه. دا دونه حده پورې د حکومتونو دا مداخلت د انسان پر انفرادي ژوند کې حتی چې د هغه بلډروم او د هغه کور ته او د هغه دماغ ته او د هغه جب ته او د هغه یعنې چې هېڅ یو شی د هغې نه خالي نه وي. دا دومره حده پورې مداخلت چې دی دا غیر فطري دی. دې باندې خلک تباه کېږي، خرابېږي، قومونه خرابېږي په دې باندې، د قومونو ازادي په دې باندې سلب کېږي. د دغه حده پورې دا ټیک ده چې قومونه یو بل پېژني. دنیا خلکو ته پته چې څوک کوم ځای کې پاتې کېږي. اسلام د دې دپاره دا د حج چې فرض کړی دی په دې کې یو حکمت دام دی. په دې حج کې یو حکمت دام دی. بېکاره نه بېکاره سړی دی، بې تعلیمه نه بې تعلیمه، انپړ نه انپړ دی، خو چې حج له ځي نو دونه به ورته پته وي چې هلکه زما د ملک نه علاوه بل ملک هم شته، هلته زما د ژبې نه علاوه بله ژبه هم ویلی کېږي.
بیا به دې نه خبرېږي چې هلکه دا چې بیا لاړ شي بیا به د بل ځای خلک وویني مختلف رنګونو والا خلک به وویني تور به وویني سپین به وویني زیړ به وویني د دنیا مختلف قسمه ژبې به وویني عادتونه به وویني د خلکو خویونه دا خو هلکه دنیا ډېره وسیعه ده نو دا د دنیا د وسعت دا تصور په عباداتو کې دی دا مونځ چې دی دا په خپله ډېر وسعت تصور خلکو له ورکوي مونځ کې به ته قبله پېژنې ته به نور خاطر ته پته لګي چې هلکه دا قبله جدا ده نور خاطر جدا دی سپین جدا دی شمال جدا دی جنوب جدا دی وختونه به پېژنې دا د عباداتو کې دا تصور اسلام ورکوي په دې حج کې دا تصور لږ ډېر په وسیع پیمانه ورکوي او دا ضروري دی د پیغام د رسولو دپاره د پیغمبرانو د پیغام د رسولو دپاره دا د دنیا د قومونو په منځ کې دا رابطه دا ډېره زیاته ضروري ده خو دا رابطه له دونه حده پورې نه ده پکار چې بیا یو قوم ولګي او بل قوم بلکل فنا کړي په هغه باندې دونه غالب شي لکه دا نن چې دا یورپي ملکونه او د مغرب زموږ پر خلکو باندې دونه غالب شوی د خلکو په زور ذهن د خلکو په سوچ د خلکو په رویو باندې د خلکو په خبرو باندې په ژبه باندې په دې هر څه باندې دا مغرب دا غالب دومره غلبه نه ده پکار دا غلبه غیر فطري ده دا سیستم دا نظام چې دی دا غیر فطري دا مصنوعي نظام دی د دې په ځای باندې د اسلام چې کومه خبره ده هغه دا چې تعارف د حده پورې د هر چا ثقافت او د هر چا تهذیب چې د اسلام سره متصادم دی دا باقي پاتې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ عجم ته تاسو د عربو د جامع ما وند وینځو ته به تاسو د آزاد خزر په شان دي نو سیږي دا چې د هر چا تعارف برقراري اسو پیژندې کیږي دا په اسلام کې د غیر مسلمانو د لپاره د مسلمانانو هم د لباس او غوښه خطا یا دا په موږ باندې خلک اعتراض کوي تاسو د قادیانان ولې نه پرېږدئ چې خپل عبادت او جمعات ته جمعات وي خپل عبادت خانه ته جمعات وي یا خپل عبادتونه د اسلام په طریقه وکړي دا ځکه نه پرېږدي چې دا د اسلام او د کفر په منځ کې دا اشتراک ټیک نه دی د اسلام او د کفر په منځ کې د خلط اختلاط دا ملغوبه نه دی دا تعارف دا هر چا جدا جدا پکار دی د چا چې کومه عقیده ده پکار ده د هغه د عمل نه د ښکاري دا عقیده ده دا مسلمان دی دا کافر دی دا هندو دی دا سیخ دی دا عیسایي دی دا هر چا دا تعارف جدا جدا پکار دی خو دې هدف پورې دا ټیک ده چې دا تعلق دی دا ربط دی خلک دی یو بل پېژني دا د مکې خلک وو دا ټول عرب او عجم دا خلک پېژندل عجم چاته وایي روم یې پېژندل ایران یې پېژندل د روم او د ایران په منځ کې جګړې کېدې په هغې باندې پوهېده هغې به یې بحثونه هم کول دا ځکه چې دې د دنیا نه خبر وو دنیا نه خبر وو د دنیا معلومه وه یو بل ته تجارتونه کاروبارونه تعلقات تګ راتګ څه پکې د دې جنګونو د وجې نه بیا هجرتونه هم کېده په یو علاقه به جنګ وشو د هغې د خلک به مهاجر شو بل ځای ته به لاړل هلته به د هغه خویونه بویونه او د هغې عادتونه د هغې تعارف به هلته وشو دا په دې عربو کې ډېر خلک د دې هغه د فلسطین نه او د شام نه راغلي دا شام مخکې عرب نه و دا وروسته بیا عرب شو مصر نه دا خلک خبر وو لکه تجارتي کاروبارونه یې کول د عمرو بن عاص رضی الله تعالی عنه چې دی عمرو بن عاص رضی الله تعالی عنه دی فلسطین ته شام ته تللی و د بیا یو دوست و هلته چېرته هغه ورته ویل لکه ده ته ویل اصل د کوم ځای باشنده یې زه د مصر باشنده یم او دلته هسې اوسېږم بیا ویې یاره مصر ته چکر نه لګی ما سره نو مصر ته لاړ دا حضرت عمرو بن عاص رضی الله تعالی عنه او تاریخ یې عجیبه خبره ده چې هلته یو میله لګېدلې وه یو سیکه به یې داسې اوچتولې یو سیکه به یو خاص خلکو سره پرته وه هغه یې داسې اوچته کړه ډېر خلک به را روان وو دا لاسونه به ورته داسې اوچت کړه نو ده ورته ویې د عمرو بن عاص رضی الله ورته ویې داسې قصه ده داسې ورته ویې داسې موده پس زمونږ په دې وطن کې دا یو لوبه کېږي او دا سیکه چې د چا په لستوڼي کې را پرېوځي نو هغه آینده لپاره د مصر بادشاه هغه ویل لکه بې پردی سړی پکې د باغ سړی پکې پرېږدی وایي او که ته هم پکې راشه هغه چې سیکه یې اوچته کړه هغه د عمرو بن عاص رضی الله تعالی عنه په دې لستوڼي کې را پرېوځي خلک حیران شول دا څوک دی وایي دا خو بل ځای نه راغلی لکه د کوم ځای وایي زه خو د حجاز عرب نه عرب یې ښه مصر هم لا نه و عرب په هغه زمانه کې شام هم نه و عرب په هغه زمانه کې خلک حیران شول زموږ دا رواج غلط شو دا څنګه چلو شو بس عمرو بن عاص رضی الله عنه بیا چې کوم نبی علیه الصلاة والسلام پیغمبر شو بیا حضرت عمرو بن عاص رضی الله عنه مسلمان شو بیا یو زمانه راغله چې عمرو بن عاص رضی الله عنه د فوجونو سربراه و چې کوم مصر یې قبضه کړو او بیا په مصر کې د حضرت عمرو بن عاص رضی الله عنه بیا حکومت هم او خبره هم رښتیا شو زما د دې خبرې مطلب دا دی دا یو بل قومونه به یو بل پېژندل دا د دې لپاره ضروري و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دغلته بیا دعوت ورکوي خلکو ته نو دا یو دعوت په لږه موده کې بیا ټولې دنیا ته ورسېږي خلک خبر شي قرآن څه کوي چې حتی یبعث فی امها رسولا الله تعالی په مرکزي ښارونو کې پیغمبران لېږي
مرکزي لپاره چې هغه د دعوت د دنیا خبرېدو لپاره یو وسایل پیدا شي نو یو دا صورتحال جوړ شوی او دا صورتحال بالکل تیار چې د یو پیغمبر لپاره د مکې معظمې په منځ کې اوسېدل او د هغه د دعوت د ټولې دنیا د اکثر حصې خبرېدل دې ته فضا همواره اولنۍ خبره ده دویمه خبره ده حالات دې ته رسېدلي چې د مکې معظمې چې کوم خپل باشندگان دي نو د هغوی چې کوم خویونه او عادتونه وو په هغې کې ښه خویونه هم ډېر وو خراب خویونه هم ډېر وو زموږ عام طور باندې خلک د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بعثت په زمانه کې د عربو بد خویونه خو ډېر بیانوي چې یاره جي په هغې کې دا جهالت و دا ضد پکې دا ظلم پکې دا فساد پکې او د هغې ښه خویونه نه بیانوي حالانکې په یو قوم کې ښه خویونه مې او خراب خویونه مې د هغې ښه خویونه دا وو چې په هغې کې د وعدې وفا وعده به پوره کوله معاهده چا سره چې به معاهده وکړه اګریمنټ به وکړو د هغې خلاف ورزي به یې نه کوله الا دا چې ډېر زیات به مجبوره شو نو پټ په پټه داسې څه چل ول به یې کوو دروغ به یې نه وي د دروغ ویل ورته ډېر سخت بد ښکارېده تاسو ته به پته یې ابو سفیان رضي الله تعالی عنه چې دا مسلمان نه و او نبي علیه الصلاة والسلام هرقل ته خط لیکلی و نو هغه هرقل وایي چې یاره د دغه علاقې خلک چې دا کوم پیغمبر په کومه زمانه علاقه کې پیدا شوی دې علاقې څوک شته وایي چې هغه دلته قافله راغلې د قافلې مشر ابو سفیان دی رضي الله تعالی عنه حدیبیې نه بعد خبره هغې مخې ته کښېنه ورته ویې تپوسونه به درنه کومه رښتیا رښتیا به راته وایې نو ابو سفیان په هغه وخت کې مسلمان نه و رښتیا رښتیا جوابونه یې ورکړل بیا وایي یاره که چا الزام را باندې نه وی یو موقع داسې مې پیدا کوله چې په هغه وخت کې یو څه خبره یې وکړه خو د دروغ نه ځان بچ کوو ځکه چې بیا به راپسې خلک وایي دا دروغ ویلي نو دروغ ویل هغوی ته ډېر ډېر ګناه ښکارېده امانت ساتل دا ورته ډېر لوی کمال ښکارېده ځان به یې وجه خو امانت بیا ساته په دې عربو کې یو مشهور واقعه شوې وه سموآل ابن عادیه یو سړی و سموآل ده سره چې امانت امرؤ القیس یو بل سړی و د هغه د یو منذر نوم یو بل ملک و سردار د هغه سره جګړه وه نو د هغه د جګړې په وجه باندې دی کمزوری شو ده سره ډېر لوی سامان و د جنګ په هغه زمانه کې زغرې تورې غشي لیندې دا د جنګ سامان نو دا د جنګ سامان یې د سوونو په تعداد کې راوسته او د دې سموآل ابن عادیه سره یې کېښود او دی لاړ چې هرقل ته ورشي قیصر ته ورشي د روم بادشاه ته ورشي چې د خپل دشمن خلاف د هغه نه مدد وغواړي لکه دا قبایل چې یو بل سره جنګ کوي نو د غټ سړی د چا نه یو ملک نه بل نه مدد غواړي بل د بل ملک نه مدد غواړي نو داسې دا امرؤ القیس هم لاړه چې د خپل دشمن خلاف د قیصر نه د روم د حکمران نه مدد غواړي هغه سره د مدد څه وعده وکړه خو ډېر یې واپس راته په لاره کې مړ شو چې مړ شو د مرګ پته ولګېده یو بل یو ملک و حارث ابن ابي غسان حارث ابن ابي شمر الغساني حارث دا نوم هغه ته پته ولګېده چې هلکه امرؤ القیس خو په لاره کې مړ شو او هغه د فلانکي سره د سموآل ابن عادیه سره ډېر لوی سامانونه په امانت یې ښودي دي او زه ورځم چې دا دې واله هغه ځان له څوک وو هغه سره هم ډېر خلک وو ډلې ټپلې ورسره وې راغی او دې سموآل ابن عادیه ته یې ویې چې دا سامانونه ماله هغه ورته ویې دا پردی امانت دی او د هغه څوک وارثان به راشي دا به هغوی ته زه ورکړم هغه ورته ویې چې نه وارثان پرېږدي چې سړی مړ دی او زما حق در باندې کېږي بس زه درته وایم چې رایټ هغه ورته نه دا کار نه درکړو په چل کې رده چې ته ماشوم بچی به و هغه چې ته بار ته وتی او د قلا نه دا حارث ابن ابي شمر غساني ولګېد او د هغه غزوې یې ګیر کړو او بیا ورته وښود ورته ویل چې دا زوی دې له وژنم او یا دا سامانونه ماله راکړه هغه ورته ویل چې سامانونه خو در نشم درکولی دا خو ما سره امانت دی او که دا زوی وژنې نو وژنې نو زما در باندې وس نه کېږي هغه زوی وړه د هغه په مخکې مړ کړو خو دا هغه له هغه پردی سامان او پردی امانت ورنه کړو په دې باندې عربو بیا مثالونه به ویل فلانکی سړی د سموآل نه ډېر زیات وفادار دی د ذمې او د عهد حضرت عمر رضی الله تعالی عنهم یو ځای د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات نه بعد په سفر روان و د نبي علیه السلام په باره کې یو شعر وایي دا د عربو په دې مزاج کې دا خبره وه چې ګوره د وعدې او په دوستۍ کې دا وفا کول دي دا غټ کمال دی او دا بې وفایي کول چې دي دا انتهایي بېکاره خوی دی نن سبا زموږ په عامو مسلمانانو کې دا بې وفایي ډېره زیاته د وعدې پروا نه ساتي د دوستۍ پروا نه ساتي ته به په اعتماد وکړې ستا په اعتماد کې تا به پته وي چې ما په ده باندې اعتماد کړی دی هغه ته ګورې هغه به د بل طرف ته بیا په خبره هم نه چې ما یو وعده کړې وه یا په ما باندې چا یو اعتماد کړی حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ذهن کې ماته خبره وه
چې په دې خویونو کې په پخوانو خویونو کې یو خوی چې وفا وفا هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې یو شعر وایي او شعر ډېر زبردست شعر وایي هغې کې خو یو کمال او اوازونه هر څنګه چې خو هغې کې د زړه یو درد د زړه یو سوز خبره چې به یې کوله د زړه د سوز نه به یې کوله دې وجې نه د خلکو زړه ته هم کوزېده کومه خبره چې د ژبې په سر کېږي چا باندې اثر نه کوي کومه خبره د زړه د کومې نه کېږي په اخلاص کېږي خلوص په بنیاد باندې کېږي نو هغه بیا د زړه ته کوزېږي حضرت عمر رضی الله عنه یو شعر وایي وما حملت من ناقة فوق رحلها أبر وأوفى ذمة من محمد عرب بپرې سارو باندې پرې وخانه بګرځي وخانه باندې ګرځېدل د عرب ډېر کمال اسکو به خیر د جنگ لپاره پکارېدو د منډې لپاره پکارېدو او عام سفرونه به د عربو په وخانو باندې کېدو دې ته به د شګې جاز وي ځکه شګه کې به د سفر ډېر ښه کولی او عربو په ټوله صحرا وه شګې وي نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې په اوښو باندې څومره خلکو سفرونه کړي دي که نه دا د کمال خلق دی وما حملت من ناقة فوق رحلها اس یو اوښې باندې چې چا سفر کړی دی که نه نو هغه ابر و اوفا ذمة من محمدي د ټولو نه زیات نیک په هغه خلکو کې چې چا په اوښو سفر یې کړي دي او د ټولو نه زیات وفادار هغې د محمد صلی الله علیه وسلم نه بل څوک نه دی لیدلی څومره انسانان چې دي نو هغې ټولو کې د ټولو نه زیات نیک او د ټولو نه زیات وفادار هغه محمد صلی الله علیه وسلم نو دا وفا چې دی دا په خلکو ډېر لوی کمال غیرت په هغه خلکو کې غیرت یو خبره کې به یو خبره باندې به پوه شي دا زما لپاره د بېعزتۍ خبره ده دا خو دې سړي ما ته سپک وکتل دا خو دې زما بېعزتي وکړه بعد د هغې نه پس بیا توره راغستې وه هغه پورې به یې توره نه ایښوله بدن به یې اغسته غیرت په هغې کې و د چا پلار د چا رور د چا زوی د چا قریبي رشته دار د چا مړ کړو نو هغې کې دا مشهوره وه وایي د هغه دا روح چې کوم دی دا تږی دی دا ګونګی نه دی ګونګی وایي دا ګونګی چې دا ګونګ ناست دی داسې وایي دا څه کوي وایي دا خفه وي دا د ما د هغه تربور د هغه روح نه یا د پلار او د زوی او د رور د هغه روح نه دا ګونګی جوړ شوی دی وایي دا تږی دی وایي دا به د دښمن په وینو باندې مړېږي څو پورې ما د دښمن د وینې نه توی کړي هغه پورې به نو بس بیا به یې ځان مړي به یې کول ځان به یې مجنور به یې پسې وژل خو د هغې باوجود د هغه خپل بدل به یې اخسته دا په دې کې د غیرت دا خبره ده د وفا دا خبره ده سخاوت چې په دې کې و سخاوت په دې کې ډېر زیات شوم سړی به ډېر سخت بدي شو په شوم سړي پسې خو به یې داسې کول که یو سړی به سخي نه و که نه یو سړی به سخي نه و نو هغه هم داسې د سخاوت شعرونه به یې وایي چې خلکو به وایي چې لکه دا خو د سخیانو پلار او مشهور طایي حاتم طایي څومره سخي و مېلمانه ورکره راغلي وو او د خپلې سورلۍ اوښې یې وله لاړه کړه یعنې هغه سورلۍ چې د هغې باندې به د هغه سورلۍ نه بغیر کار نه کېده لکه یو سړی د سړي مېلمانه راشي نو سړي کره ګاډۍ بل څه نه او ګاډۍ ورله خرڅ کړي او ګډ وله حلال کړي او دا وتلو نو هغه به ورله خپلې اوښه حلاله کړه بې فلانکي سړی حاتم طایي دی حاتم طایي دا دغه نږدې زمانه کې د دې حاتم زوی عدي رضی الله تعالی عنه بیا نبي علیه السلام صحابي دی مسلمان شوی دا خلقو کې دي سخاوت دا جواري به ولې کوله دا جواري به ځکه کوله چې دا دې ته سخا کار ښکارېده لس کسه به راجمع شو او فرض که سل روپۍ به یې راجمع کړې چې هلکه په دې باندې اوښه هلي اوښه به یې پرې واخېسته بیا به یې د هغې نه پس وایي چې هلکه راځئ اوس په دې جواري کوو نو جواري به یې کوله نو هغه جواري به یې داسې کوله چې غشي به یې جوړ کړي یو غشی به و په هغې باندې به یو حصه لیکلې وه بله غشی به و هغې باندې به یې دوه حصې لیکلې وې په دې به یې 2 لیکلې په بل به یې 3 لیکلې په بل به یې 4 5 6 7 10 یو به پکې خالي پرېښودی نو د چا به راوختل فرض کړه یو سړي به 2 حصې وې هلکه زما پکې 200 روپۍ ورکړي دي زما 2 حصې بل به پکې 100 روپۍ ورکړی دا به 1 حصه وه نو اول به یې راویست چې هلکه د چا خسڼی به یې راویست نو چې فرض کړه یو خسڼی به راوته د چا په هغې باندې به 5 لیکلي وو هغه به 15 حصې واخېستې د چا به نو چې حصې به ختم شي هغه باقي ته به یې ځای جوړ هغې به بیا څه کول هغه عربی هغه شاعر چې وایي که نه وما ظرفت عیناک الا لتضربي بسهمك في اعشار قلب المقتل دا 2 غشي دي هغه عاشق خپل هغه معشوق ته وایي وایي ستا به سترګو کې چې دا اوښکې رابېدلې دي وایي ته ما وژنې وجل نه غواړې وایي ستا دا 2 سترګې چې مې دي که نه وایي دا هغه 2 غشي دي چې په هغه یو باندې 3 لیکلی دی او په بل 7 لیکلی دی چې 10 حصې شي او 2 غشي شي او د سړي 2 حصې او 2 حصې د هغه راوځي نو یو 3 شو بل 10 شو نو هغه ټول دی والي او باقي هغه 9 واړه هسې پاتې شي نو دی مو مې ستا د سترګو له یو دا ته ما هسې وجنې هغه خپل شاعر په
خپل شعر جدا نو دا د هغې یو طریقه وه بیا دا چې غوښې به یې راوخته الله شپاړه پیسې د ده شوې نو دې باندې به شکر دا به یې کور ته وړي نو چې چا به دې کور ته غوښه ویوړه نو بس هغه پسې به بیا 50 ګزه لکۍ خلک وتړله به دا وګورم دی به یې کور ته یوړه دا به راجمع کړي غریبانان او دا چې چا کره څه نشته هغې له به دا غوښې ورکړي دا غوښې به یې بیا تقسیمولې بیا به یې هلته لګیا او دا به پخېدې او دا غریبانان به راتله او هر څوک به راتله او به یې خوړلې چې چا بیا به په دې باندې صفتونه کول بیا د عکاس په دې میله کې د حج په موقع کې چې به رایولی شو بیا به یې هلته څه کول بیا به هلته د پلار نیکه صفتونه کول بیا به خپل صفتونه کول ما دونه خلکو غریبانانو له دا وکړو ما داسې جواریانې وکړې بیا به مې شرابونه څښل کرامونه به یې ولڅښل د شرابو ته د شرابو د انګورو د ونې ته به یې کرم وي کرم خو سخا ته وي نو کرم به یې انګور ته وي وی دا هغه سوسکي چې څوک شوم نه وي وی دا چې د انګلیس کې د شومان دي دا به د هغې دا د هغه سخا او کمال جرأت و پکې شجاعت و پکې بهادري و پکې غیرت و پکې سخاوت و پکې میلمه دوستي و پکې د میلمه به یې دونه قدر او دونه احترام کوو یو د عربۍ شاعر وی وما یک فی من عیب فانی جبان الکلب محزون الفصیل وی په ما کې نور عیبونه نشته خو زما سپی ډېر کمزوری دی ډېر بېزړه دی سپی مې ډېر بېزړه دی او محزون الفصیل زما د اوښې بچی ډېر خوار دی په ما کې نور نقصان نشته خو زما دا دوه نقصانات دي یو مې سپی چاته واپینه او بل زما د اوښې بچی ډېر خوار دی دې څه مطلب مطلب یې دا و چې سپی مې چاته ولې لغاپي نو مېلمانه څه لږ خو نه دي نو سپی وایي چې خوله به مې وازه پاتې شي چا چاته به غاپم مېلمانه زه یو راځي سپی خو ناشنا سړي ته غاپي که نه وایي زما سپی بزدله شوی دی دونه مېلمانه مې راځي چې هغه سپي مې د غپلو نه انکار او محزون الفصیل زما د اوښې هغه بچی دونه خوار شوی دی چې کم از کم هغه ته دونه پی نه میلاوېږي چې هغه د خپلې مور پی وروي نو هغه غریب خوار دا به هغې وي چې دا زما سخاوت دی د سخاوت دپاره وی دا سخاوت په دې کې ډېر زیات بیا د میلمه ډېر احترام به یې کوو د میلمه وی یو شاعر وی چې زه د میلمه وانی لعبد الضيف ما دام حسابیا وما في الا ذاك من شيمة العبد واني لعبد الضيف ولزه چا د سر نه ټیټوم رسې خدمتونه مدبتونه د چا نه کومه زه دا سړی نه یم د بل چا خدمت چې میلمه مې راشي که نه نو د غلام په شانې خدمت یې بیا کوم وإني لعبد الضيف زه د میلمه غلام ما كان سابيا څو پورې چې ما کره اوسېږي وما فيه إلا ذاك من شيمة العبد فما کې د غلامۍ نور خوی نشته خو دا یو خوی را پکې دی چې د میلمه غلامي کوم نو د غلامۍ له حده پورې د میلمه احترام کوم د خپلو مشرانو معلوماتو کې مشران چې به وو هغوی به لاسونه چې به وکړل لاسونه تاسو ورته څه وایئ لاسونه لاسو د وینځلو دپاره یو لوښی د ښار د خلکو کره نه وي بیا وایي چې د بانډو د خلکو کره دا وي نو هغه نن سبا ورته وایي میلمه ته وایي ورشه هغه ځای کې ویسن لګېدلی دی هلته لاس وینځه او هغه وخت کې به وایي میلمه ته به ورته کښېنه نو په خپله به راغی او لاس به یې ولوینځل په خپله به لاغی لاس به ولوینځل دا د میلمه دا قدر عربو کې دا کمال دا د هغې کمالات ښه خویونه پکې د بل طرف ته پکې خراب خویونه دا وو چې ډاکې به یې کول قتلونه به یې کول بربر طوافونه به یې کول ظلمونه به یې کول د چا د خبرې منفي پهلو به یې همیشه اخېسته مثبته پهلو به یې نه اخېسته یو سړي به خبره وکړه او د هغه په خبره کې به دوه پهلوګانې یو به پکې د ښه پهلو بل به پکې خراب نه ستا دا مطلب دی ستا دا نیت ماته معلوم دی ټول دلته ټیک نه یې خبرې به ستا څه بیا به یې دا کول چې د خپل دفاع به د خپل حق د دفاع دپاره ډېر زیات حساس و که د ده پټی به و د ده ورشو به وه د ده حوض به و حوض ته به دې غدیر وي دا تاسو ته پته ده که نه عربۍ د ګوتې غدیر خم هغه خطبه چې نبي علیه الصلاة والسلام د حجة الوداع د واپسۍ په وخت کې ویلې وه او په هغې کې د حضرت علي رضی الله تعالی عنه تعریف کړی و چې علي چې کوم دی من كنت مولاه فعلي مولاه د چا چې زه دوست یم نو علي به یې دوست او علي سره هغه خلک محبت ساتي چې کوم د خدای زما سره محبت ساتي او چې کوم سره محبت نه ساتي دا منافق دی دا یو خطبه ویلې وه نبي علیه الصلاة والسلام په غدیر خم کې د تالاب ته به تالاب نه جوړ چې کوم ځای کې به د باران د اوبه جمع کېږي دې تالاب او دې جوړ ته به غدیر وي ځکه چې دا غدیر معنا غدیر دوکمار به ورته ولې وي ځکه یو بل لرې تالابونه
سړي به خلکو ته وایي چې هلکه هلته فلانکي ځای کې چې ته په دې لاره ځې که نه شام طرف ته ځې نو فلانکي ځای کې تالاب دی هلته به خپله اوښه اوبه کړې چې بعض ته لاړ هلته هلته خو تالاب نشته هلکه دا اوبه ځمکې راښکلې دي ښه نو غدیر معنا دا چې ته به یې دوکه ورکوله یو سړی چې به په لاره د هغه طرفه راته نو اوبه به وې بیا چې به بل د دې طرفه ته یو څومره دی بس نو بیا به اوبه نه وي هلکه دا غدیر دی یعنې مطلب د غدارۍ ده د دوکې ده دا د هغې په نسبت باندې ډېر بد شی و دا ډېر خراب خوی و د هغې په نسبت باندې خو تا ته ما وایي خراب خوی نه پکې په خپله مو د خپل تالاب او د خپلو اوبو د خپلې ورشو او د خپل حوض حفاظت چې به یې کوو وایي ومن لم یزد عن حوضه بسلاحه یهدم ومن لا یظلم الناس یظلمي وایي د دې خپلو اوبو نه د تورې په زور خلک منې کړه او که د تورې په زور دې خلک منې نه کړه که نه دا خلک به د حوض او دا تالاب به د وران شي او ومن لا یظلم الناس یظلمي په خلکو باندې په ظلم ورمخکې شه که په ته به چا په ظلم مخکې نه شوې بل سړی به په تا باندې رامخکې شي چې وخت کېږي نو ظلم کوه د دې وجې نه د غلامۍ خبرې پکې هلته ځکه زیاتې وې چې هلته یو قبیله به ناسته وه او هغه قبیله به بس ناسته وه په بلې قبیلې به هغې ورغی په د هغې هغه مالونه او د هغې هر څه به دا ښځې به یې ولې بدې شوې دا ژوندۍ لوڼه به یې ولې ښخولې دا به یې یو ظلم و دا ژوندۍ لوڼه به یې ولې ښخولې ځکه چې هغې به وایي چې دا خو توره نه شي اوچتولی دا خپل حفاظت نه شي کولی چې مونږ دلته خو بېغمه ناست یو ناسته به راباندې حمله وشي نو دا خو جنکۍ داسې ښځې دا خپل حفاظت نه شي کولی که نه موږ به خپل حفاظت وکړو د دې حفاظت به کوو نو د دې وجې نه به یې دا وجلې دویم بیا په دې وجه م وجلې چې دا به یو سړی سبا د زما زومي دا به زما لور غواړي او کله کله به داسې وي چې څوک به راباندې راشي دا به بیا رانه اوچته کړي نو زما به لور او دا به بل چا اوچته کړي او ورته به د وینځه غوندې ساتي دا د هغې بعضې مسلې د دې ټولو خبرو مطلب دا دی چې دا کوم ښه خویونه و دا یقینا ښه و خو د دې روح ټیک نه و او دا کوم چې بد و دا خو بد و ښه خویونه ښه دي خو د دې ښه خویونو رخ لکه غیرت ښه صفت دی خو دا غیرت د څه دپاره استعمالېږي دا مونږ یو خبره کې یو غلطي کوو مونږ وایي عقل ډېر ښه شی دی عقل یقینا ډېر ښه شی دی نو د عقل مثال د یو هاتي شو د یو ډېر لوی طاقتور شیز شو د یو مضبوط اس شو د یو مضبوط هاتي شو هغې دپاره بریکونه هم پکار دي شی چې څومره طاقتور وي او څومره قوت او طاقتور وي نو هغومره د هغه دپاره د قوت او د راغونډولو د رابندولو یو شی هم پکار دی زه د خلکو د مثال یم زه یم که د سایکل بریک وران شي د سایکل بریک وي نو څومره روانۍ به وکړي لکه څومره آبادۍ به راوړغړئ څومره خلک به مړه کړي هېڅ هم نه شي کولی زیات تر زیات سړی به زخمي شي خو که چېرته د ریلګاډي بریک خراب شي که چېرته د بس بریک خراب شي د ټرک او د 10 ویلر او د شلو ویلونو والا چې کوم ټرک دی د هغې بریک خراب شي نو بیا به څنګه چلو شي چې جهاد روان وي او د هغه بریک خراب شي نو په شوړه به ورشي ټول خلک به مړه کړي نو چې شی څومره غټ دی نو هغومره هغه له بریکونه هم پکار دي صلاحیتونه چې څومره زیات دي پر یو وطن کې پر یو علاقه کې په خلکو کې صلاحیتونه وي خو هغه صلاحیتونه انفرادي دي نه یو اجتماعي رنګ ورکول غواړي زموږ په یو وطن کې اجتماعي رنګ نشته د یو څیز کني په خلکو کې ښه خویونه هم شته ښه خلک هم شته په دې زمانه کې داسې نه چې په دې زمانه کې ښه خلک نشته ډېر زیات قابلان هم شته ډېر زړور او ډېر بهادر او ډېر باصلاحیته خلک هم شته ډېر ښه خویونه والا خلک هم شته ډېر جرأتمند او ډېر بهادر او ډېر سخیان او ډېر غیرتیان خلک هم په دې زمانه کې شته لیکن د دې دپاره یو روح پکار دی چې د دې د صلاحیتونو بهترین استعمال وشي دا اجتماعیت غواړي دا د نبي علیه صلات وسلام د پیغمبر کېدو نه مخکې چې د دې خلکو د دې ښه خویونو روح هم غلط طرف ته و د غلط روح خود غلط طرف ته و د هغې وجه دا وه چې هلته د جاهلیت غلبه و دا موږ یو ته وایي جاهلیت زمانه وه د جاهلیت زمانه یو دا مطلب هم دی چې خلک په علم پسې نه روان خلک په ګمان په اټکل په وهم پسې په اندازو پسې روان خو دویمه خبره د دې دا هم ده چې جاهلیت دا و چې د خلکو دغه انفرادي فیدونه او دغه انفرادي کمالاتو نه څه اجتماعي فایده قوم ته نه وه خلکو کې ښه خلک وو خو د هغې قوم ته څه اجتماعي فایده نه وه پکار وي دا ښه صلاحیتونه رامنظم شوي وي د دې اجتماعیت فایده څه د اجتماعیت فایده دا وي چې دا ښه صلاحیتونه رامنظم شي دا ښه صلاحیتونه رامنظم شي نو دا قوم ته فایده ورکړي دا حالات چې په دې حالاتو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم الله تعالی دنیا ته راولېږي پیدا او عام الفیل د تقریبا د ابرهه د واقعې د اتیانو د واقعې د تقریبا 40 یا 50 ورځې بعد 50 یا 55 ورځې بعد 50 یا 55 ورځې بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته راغی د نبی علیه الصلاه والسلام مور حضرت آمینه رضی الله تعالی عنها وایي چې
چې د نبی له صلوات والسلام د پیدایش په وخت کې ما دا شمول لکه چې یو نور زمانه د شي وته یو د بصرا او د شام دا غیر نه کړی دا ټول دا اولاد رانه کړی دا چې لکه چې ما دا شمول د دنیا نه دا شمول دا بیا به خلکو دا شي کولی چې ما دا زوی دې دا ډېر مبارک دی دا ډېر لوی شانی بیا د عربو د عادت مطابق دا البته دا طریقه و چې د خار دا چې کوم خلکو د مکه معظمه یو خار او اټ خار یو لکه خار او بهر حال یو خار نو دې خلکو به دا چې چل کول چې دې به خپل بچی لېګل دې باندې ته دې دیهات ته لېګل مطلب به شو دیهات ته لېګل مطلب به دا و چې یو به الته جبه خیزده جبه بخیزده بل صحت به التخیده هغه ابو هوا ډېر زیاته خلا بل دا غي جبه ډېر زیاته خالصه ده بل دا غي خوراک ډېر زیات خالص ده صحتمند وي او اصلي جبه به زده دا به بنیادی خبره وي بل دا چې به لږ سخت جان شي پرې کور کې چې کوم ماشوم پاتې کیږي نو دا راشي نیازبین پاتې کیږي چې دا چې بیا دا طرفونو ته لاړ شي په دوه طرفونو ته لاړ شي نو هلته بیا هغې خود انحصاري را پیدا کېږي هغې کې خودداري را پیدا کېږي یا په دې پوهېږي چې لکه هغه مور او پلار مې دلته نشته نو زه به خپل ځان په خپله ساتم نو په هغې کې یو جرأت او یو عزم او د خپل ځان خیال ساتل پکې دا ښه خویونه به دکې را پیدا کېږي د دیهاتو کې یو د صحت ډېر زیات خیال ساتلی کېږي هلته بل هلته ګډې بېزې ساتل دي صحرایي نظام دی فطرت سره سړی ډېر زیات نږدې پخوا چې به مونږ په کلو کې وو کورونو کې سکول په زمانه کې دا د مدرسو ته او بهر ته نه راوځي دلته پرې اوړي کې په زمانه کې تاسې به د ګلاب ډال کې به پاتې کېږي شپې به مو پرې ډال باندې کولې امن او امان هم برابر داسې هم د ستوري شمارل او د خویندو میندو او د مشرانو د قصې کولې وي دا تلي دي او دا پیرونه دي او هغه رور دی ولته خور کوی ته پرېوتې دا هلته دا چل دی او دا کیسې میسې به یې جوړولې د ستورو ته به م کتل او په دې وخت کې به راله خوب راغی هغه وخت چې کوم خوند او لذت و سړی له فطرت ته نږدې په دې ښار کې بیا خلکو ته پته هم نه لګي چې ستوري شته که نشته کله کله مونږ کلو ته لاړ شو هلته دا ستوري خو ډېر زیات دي و دا هلته بیا خو ته وینې نه خبره دا ده چې بیا په دې ښارونو کې سړی د فطرت نه ډېر لرې شي په دې بانډو کې سړی فطرت ته ډېر زیات نږدې نو دا د عربو ډېر ښه خوی و بل دا ژبه د هغه خالصه پاتې شي ژبه یې خالصه په دې ژبه باندې که درته بحث کوم دا ډېر اوږد بحث دی دا ژبه خالصه پکار ده زمونږ دا پښتو اوس خالصه ژبه نه ده کابل کله تللی یو کس راغلی او د سند نه نو ملګرو ما ته ویې دا بهر نه راغلی دی مېلمه دی نو ما ویل لکه څنګه چې پښتو دله درځي که نه وایي هغه پښتو باندې پوهېږم نو ما لکه نه به پوهېږې ګورې وایي نه پوهېږم نو پښتو نو ما هغه ملګري ته ویل دروازه بنده که هغه وایي مجھے پتہ چلا کہ آپ نے کہا دروازہ بند کرو ما ښه ور پورې کړه میں سمجھ آ گئی کچھ سمجھ نہیں ہے میں پښتو خو ما اوس ویله دروازه بنده که دا پښتو نه ده په دې پوهېږو که پښتو دروازه پښتو نه ده او بند هم پښتو نه ده دروازې ته په پښتو کې ور وایي او بندولو ته پورې کول وایي ور پورې که ور لرې که میں سمجھ آ گئی کچھ سمجھ نہیں ہے دا ما پښتو ویله موږ پښتو پرېښله ته ځکه نه پوهېږې که موږ پښتو ویله بیا ته نه پوهېږې نو دا اصل ژبه چې دی هلته بیا زده کېږي نبي علیه الصلاة والسلام به دا ځکه وایي بار بار ربیت فی بني سعد زه په بنو سعد کې لوی شوی یم په بنو سعد کې لوی شوی یم دا حلیمه رضی الله تعالی عنها حلیمه سعدیه ما خو ته رضی الله تعالی عنها ووایي خو ما نن ډېر زیات وکتل چې زه دا معلومه کړم چې د نبي علیه صلات وسلام دا مور د اسلام متعلق د دې څه خبره شته که نشته دومره مې ولیدل د تاریخ په یو کتاب کې مې وکتل چې د دې څه ملګري راغلي دي نبي علیه صلات وسلام ته مدینې منورې ته او ورته ویې چې موږ د حلیمې ملګري یو ستا د هغه مور رضایي مور ملګري یو نو نبي علیه صلات وسلام ورته ډېر زیات قدر کړی دی ډېر زیات پیسې وله ورکړې اوښانې وله ورکړو غلې وله ورکړې جامې وله ورکړې ډېر زیات قدر یې وله وکړو تپوس یې ترې وکړو ویل زما هغه مور چې داسې ویل خو وفات شوې ده نبي علیه صلات وسلام وژړل سترګو کې اوښکې رالې ویې ژړل او بیا ورته ویې ستا هغه ملګري ستا هغه خویندې وروڼه شته د نبي علیه صلات وسلام یو رضایي ورور عبدالله و د دې حلیمې د خاوند نوم حارث د هغې یو زوی و عبدالله او د هغه یوه لور وه د هغې انیسه نوم و د نبي علیه صلات وسلام د رضایي خور چې وه انیسه او بله لور یې وه د هغې شیما نوم و شیما دا شیما د نبي علیه صلات وسلام نه مشره وه دا شیما رضی الله تعالی عنها دا بیا مسلمانه شوې ده چې د حنین جنګ کله وشو نو نبي علیه صلات وسلام هلته چې کوم غنیمتونه راغله په دغه وخت کې چې کتل نو دا شیما راغله چې راغله نبي علیه صلات وسلام ته ویې تا زه پېژندم وی او ما نه اول نبی صلی الله علیه وسلم اجازه وغوښته چا ته وی نبی صلی الله علیه وسلم ته وایي چې مال اجازه راکړه سره ملاوي نبی صلی الله علیه وسلم ته یې څوک ده وی چې زه د خور یم
وی زما خو یو خور وه ویا زما یو خور وه وی ورته ووایي چې راشه چې راله ورته ویې زه شیما یم وی د دې خبرې څه سبب دی چې ته شیما یې نبي علیه السلام ورته خپل څادر کېښودو ورته په دې کښېنه وی د دې خبرې څه دلیل دی چې ته شیما یې نو هغې ورته ویې تا ته یاد دی ما ستا یو ځل جګړه شوې وه چې ته هلته مونږ سره وې نبي علیه السلام 4 کاله پورې هلته په بنو سعد کې ورته وی زما ستا جګړه شوې وه وی تا ته یاد دي په جګړه کې تا د ما په لاس چک لګولی وی وی دا زما د لاس هغه چک هغه نښه ده ستا د خولې هغه نښه پکې ده وی ورته زما خورې راته کښېنه ډېر زیات قدر یې ورله وکړو ډېر زیات قدر یې ورله وکړو ډېر زیاتې تحفې او هدیې ورله ورکړې دا د نبي علیه السلام خور شیما وه د ده مور حضرت حلیمه چې دا چې کله راله دا خپله قصه کوي وی مونږ چې مکې معظمې ته رالو چې ماشومان زما سره ډېرې ملګري وې چې ماشومان ځان سره والي هلته یې بوځي بنو سعد ته دا د قریشو عادت هر چا به دا کتل چې مالدار سړي زوی والي وی د مالدارو خلکو بچي خو نورو خلکو واخېسته وی زه هسې همداسې چې په کومه اوښه باندې موږ را روان وو اوښه همداسې بېکاره غونته کې وه چې کومه سورلی د موږ سره خرا یا داسې څه وه هغه هم داسې بېکاره غونته کې وه موږ ډېر وروسته هم رالو کمزوري وی زما چې کوم ماشوم و هغه به زما په دې پی ونه مړېده زما دا پی په دې وجود کې ډېر زیات کم و هغه به په مخې جړل او موږ سره هم داسې ډېر څه نه وو غریبانان وی دا ټول وی چا راته وویل چې دلته یو یتیم ماشوم دی وی ما دې خاوند ته وویل چې یاره هسې چې بل څوک نشته خو دغه یتیم به والو چې اوس بل څوک نشته خو دی به والو وی چې هغه یتیم مې راواغېسته د حضرت آمنې رضي الله تعالی عنها خواله او د هغې نه چې مې ماشوم راواغېسته وی بس هغه ماشوم سینې ته اچولو چې زما په سینه کې دا پی دومره ډېر شو چې هغه ماشوم ته ما هغه ماشوم داسې پی چې هغه چې ته په عمر کې چې پیدا شوی نو د پی نه و خوړلې د دواړو دپاره پوره شو وی خاوند مې راته وی چې هر څه چې دي خو زما برکت پکې دی دې ماشوم کې څه ډېر زیات خیر دی موږ له به خدای پاک ډېر خیر راکړي وی د هغه طرفه چې به راتلو زمونږ اوښه او زمونږ سورلی د ټولو نه چپې او بېکاره وې د ټولو نه زیاتې سستې پستې وې کمزورې وې وی د دې طرفه چې ټولې زمونږ په هغه سورلو کې داسې یو قوت پیدا شو د ټولو نه به مخکې روانې وې وی ملګرو مې راباندې اواز وکړه چې دا هغه سورلۍ ده دا هغه اوښه او هغه خره ده چې هغه ته مې د هغه طرفه را روانې وې چې هغه ده وی داسې چېرې شو ته به زمونږ مخکې راوتلې صبر وکړه وی داسې تیزه به روانه وی خوشحاله هسې به زړه م خوشحاله و وی چې کلي ته لاړو وی زموږ د خلکو ورشوګانو چې به اوښان سرېده پټي به سرېده ګډې بېزې به سرېدې چې به خپرا به نه هېڅ به پکې نه و دا خېټه به یې ورغلې وې وی زما هغه اوښې او زما هغه ګډې او بېزې چې به رالې وی داسې به دا تنې او دا تشې به داسې پړسېدلي وو وی هر چا به وایي چې یاره د دې په دې کور کې خو ډېر زیات خیر او ډېر برکت راغی وی دا ټول خیر او برکت د دې ماشوم د لاسه و 4 کاله پورې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې په دې کور کې اوسېدلی 4 کاله پورې په 4 کال باندې د نبي علیه الصلاة والسلام شق صدر هم شوی دی دې بار لوبې کوي دا ماشومان دونه خویندې هم ورسره دي نبي علیه الصلاة والسلام هم دې بېزې ساتي ظاهره خبره ده هغوی طریقه هم دا وه په دې کې الله تعالی ملایک راولېږي جبریل علیه السلام میکایل علیه السلام او دا رسول الله صلی الله علیه وسلم یې راولي د 4 کالو دی یو شی ملو سینې وله وشلوله داسې اسمان نه ځان سره اوبه هم راوړې وې ځان سره د سرو زرو یو لوښی هم راوړی و په هغې کې اوبه هم وې د دې نه زړه راویستو څه حصه پکې داسې وه چې هغې ته لرې کړه او هغه باقي زړه یې وله وینځه او بیا یې وله واپس کړو او بیا یې وله داسې وکړو نو دا ماشومان چې دې ته ګوري چې پردي سړي راغلي دي زمونږ هغه رور یې خو راسملولی دی او الالۍ او سینه یې وله وشلوله چې د لاړه خپلې مور ته ویې چې مور یې هغه عرب قریشي چې کوم دی هغه یې راله مړ کړ زمونږ هغه رور یې مړ کړ هغه چې په منډه راغله نبي علیه صلات وسلام هلته ولاړ دی چې ګوري بس څه چل دی څه چل نشته خیر خیریت دی بس هغه پوه شو چې دا به چېرته دښمنان یې او دا دښمنان یې را چېرته مړ نه نو بیا یې راوستو او خپلې مور ته یې دا قصه وکړه د نبي علیه صلات وسلام مور ته یې دا قصه وکړه حضرت انس رضی الله تعالی عنه فرمایي د نبي علیه صلات وسلام په سینه کې چې د هغه د جداوالي یا کومه نښه وه او بیا هغه غوښې یوځای شوې وې جوړې شوې وې د هغه د اپرېشن هغه نښه چې کومه ده وایي هغه ما د نبي علیه صلات وسلام په دې سینه کې لیدلې وه د 4 کالو په عمر کې بیا نبي علیه صلات وسلام دې د بنو سعد قبیلې نه راواقف شو دې ځای پورې دا خبره کافي ده باقي به انشاءالله